بسم الله الرحمن الرحیم. څلورم نمبر سبق کې د مخته د حرام او د مکروه له مصنف رحمت الله علیه خبره کوي چې د چې تیل شي د هغه له حکم تعریف د تخایي. والمحرم ما ثبت النهي فيه بلا عارض. حرام شی په شریعت کې چې هم الفاظو کې ورته محرم یل شي اختیلی شي سا کې نهي رغلي بې د مخالف دلیل نه. بلا عارض منه څه عارض مخالف دلیل موجود نه. یوه خبره الله په کړې ده یا رسول کړې ده د هغه خلاف دلیل نه ده راغلی. الله په قرآن کې دی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. کوم سړی هم وي هغه تاسو نشئ قتل کولی څو پورې حق نه وي. حق څه معنا ده؟ بل شوګې نه ده قتل کړه یا همده شی ته قصاص مسله نشته یا صیب ده زنانې یې کړي لکه شادي شده سړی نه ده هغه داسې کور کړی که شادي شدې بیا یې کول شي ورسره رجم وغیره. اوس وګوره په یوې طریقې نشي قتل کول. مرتد نه ده شو مرتد شي بیا قتل کول شي. نو اوس وګوره داسې کې الله پاک ویلي دي ستاسو نفس نشئ قتل کول. که بیا داسې شی وخیالو چېرې دا شی ما کوي بل ځای کې راغلي یاري صحابي خو داسې کړي وو یا پیغمبر سم داسې کړي یا سره بیا دلیل مخالف شي. نه که یو دلیل ورسره دومره غونې مخالف راغلو که نه یوې خبرې کې یو سړی مخالف راوځي بیا هسې زړه ته هغه غورځي چې یارې دا څنګه به دې خلاف ته نه هغه د وجې نه خبره څه شي مضبوطه نه شي. ډېر خال په وغولیږي. یوه خبره ده زر علما یې کوي هغه یې دا ده شی ته ده دوه ورې کې راووتلو هغو بل لینډ نیوله ده خال بیا لږ اریون شي چیرې دا څنګه چال ده د دوره دی خو دا منو د سره خو د بل طرف ته ورکې دوه شده لکه څه کدو کرې لیکې تشمارې خبره کمزوري شي نه محرم داسې شی سره دی خلاف دلیل وي نه که نه بس ټول یې ولینډ دی بیا چې ته څوک مني بل لینډ. وحکمه الثواب بالترک لله تعالی. که الله دپاره د پرېږدولو حرام شی بیا ثواب میلیږي که واده کړلو شه ده بیا عذاب ده. والعقاب بالفعل په کولو سره څه کېږي عذاب سړي ته میلیږي سزا زحمت جوړیږي. والکفر بالاستحلال فی المتفق علیه. که بیا یو حرام ده هغه اتفاقي حرام ده نه هغه د حلال وګڼلو بیا ورسره سړی کفیریږي. اتفاقي حرام او اختلافي حرام کې ډېر فرق وي. یو حرام شاید هغه په باره کې ځن یري دا حرام ده ځنې څه حلال ده نو جواته خبره یې که تو حلال وګڼلو یا د وخوړلو یا د انداسې کولو څه نازې کوو په دې نه کفیریږي. زیات نه زیات به سړی ګمراه شي. مثالا لکه اوس ځنه دا مسله ده چې یو سړی د حیض حالات کې ماهواري حالات کې ښځې سره میلوېدل جایز ګڼي څه دا جایز کار ده زه یې کوم تاسو څنګه دی څه دا ګناه یه حدیث کې خو راغلي ایمانه یه که نه داسې حالات کې به نه میلیږي دوی جایز ګڼي. ځنه علما یې بیا نه کفیریږي دی جایز ګڼلی. نور که چوکې کوي هغه یې جایزه نه ګڼي کوي یا ګناهګار ده ځان ته مه میله د کافر وله ده شی ته حالات پېښېږي. یوه ګناه د هغې په باره کې یو دلیل یې څه ده شی ته یا بل یې څه ده شی ته دي کوله څه نه زه یې کوم او حلالې ګڼه بیا نه کفیریږي. ویلې بل دلیل دی وجې نه ده اوس مو کفر ته نه شو بسل کفر ته نه وزیدي کفر ته نه شي خیل. والکفر بالاستحلال. که سړی کفیریږي په حلال ګڼل شره په المتفق علیه هغه شی چې هغه باندې اتفاق وي دی حرام لکه سود ده ته حرام ګڼې که بیا داسې حرام شاید څه خرو خال په ښه پوهېږي دا حرام ده بیا ورکې طویلات کوي بیا ورسره کفیریږي ځکه څه دې دپاره هېڅ طویل نه چلیږي داسې سوړ طویل نه چلیږي بارد طویل ستی معنا وباسي. یارې سود څه ده دا خو ډېر انټرسټینګ شاید د دې سره ډېره سړي ته پیدا حاصلېږي په جواته خو موږ ته داسې څه ورکې نه لګېږي. دا اوس ډېرې معنی وباسي دي وله که دا په ډېرې معنو باندې وځي یا ورته قسمه قسمه نامې جامې ورکړي دې سره بیا ته نشي بچ کېدی کفر نه ځکه چې ځنه بدیهي شیان څه ضروري شیان شریعت کې ډېر جوات دي هغه کې بل پهلو بسل نشي بله نامه جامه نشي ورکول. خار د ډېرې په جامې واغوستو سړی به ونه جوړ کړي او نه ته د سیغه جوړول شي څه بانای رکړي زدو د څلوربویو باندې سي سړی ده یارې هسې څلوربولو باندې د سي ډېره بنا ویر که ته اوس که نه خره نه اوس څنګه سړی جوړول شي. ها بوت باندې سړی غلطېدل شي داسې یوې لوړو بوت یې ولګولی و جوړی په غوستي و شپې ونه کس تخه و بقاعده
سداسې چوکیدار ویلاړو سره چوکیدار ونه غلط شو په کنه شو حالت کسی زنه شای میچین خوری زنه سره خوری نه تیور جوړای اوس زنه داسې خال دي دنیا کې شته لکه لمونځ څه د لمونځ معنا د ستا الله پاک ته سجدې ولګوي رکوع وکړي هغو المونځ نه معنا خلي دا بلا ووایه ګاډ را ګاډ شویلې سوالات ټکه عربي کې د ډېرې معنی لري رحمت تایل شي همداسې د سوالات ټکه د تحریک الصلوین نه راوتله د تحریک الصلوین ډانسینګ تیل شي که نه هغو دې ځینه دا معنا نیولې خو په دې معنی باندې ته چال ډېر واقعېدو کېږي نه که نه لمونځ چې شتیل شي دې کې د خدای عاجزۍ ظاهرولي خدای پاک د خپله بندګي ظاهرولي ډانسینګ کې خو بله دنیا ده والمکروه مکروه چې شتیل شي یارې عام ژبې کې پښتو پرسۍ اردو کې خلک اس کی شکل مکروه ہے معنا دې سړی شکل ښه نه لګېږي نورانیت ورکې نشته نحوست ته ورکې سړي باندې باد لګېږي هغه خو یوه ځان ته مساله ده که نه څه شو ده داسې نشیل څه منحوس شکل ده د شریعت کې ناجایز ده خو ځان ته خبره چې یو سړی به د ملۍ د وجې نه منحوس شکل وګرځیا بیا ځان ته خبره خطو نه دا تصویر نشي خستی سیارې نن منحوس سړی کتلو ځکه مو ټوله ورځ خرو په اثر چوبنې نه چیده شي د څو ورځې خرپوي دوی د خپل عمل پرې تړلي خو مخته دا خبره کوي چې د مکروه شی دې تیل شي چې هغه سړي باندې ښه نه لګېږي که نه عامې کې دا شی ته د کارونو کې هم مکروه شي شی څه ښه نه لګېږي الله رسول ته ما ثبت النهي فيه دې کې نهي راغلي چې دا ما کوه خو مع العارض یو عارض سره بل وي عارض معنا مخالف دلیل شته ځکه بس چې شي میله لګه الګه شي اوس څنګه چال وکړي مکروه شي نو مزه کې چې شي علما لکه لیکي که نه اوس شلانډه د یوتک شلانډې سی سانډه اتیل تکات دپاره خرڅېږي ایمو مذهب کې مکروه د دې خوړل نورو مذهبونو کې څه مکروه نه ده اوس وګوره دا شاید که ته خورې نو مکروه ده وکړلو که نه حرام نه ده ځکه بل دلیله دې خلاف شته انداسې ډېر ځناور دي یا شیون دي خبر یا کې مو سره خلاف کړه د دې ته مکروه یل شویلې څه بل دلیله موجود ده مخالف طرف نه مخالف ورته یل شي عامې معنی کې مو مخالف نه دي څلور مذهبونه مو ټول موافق یو خلک هسې لیار مبادله کړي مقصد یو ده لیار وي راغلي دوابې ته څلور طرف نه په دې ورسې په هغه ورسې په هغه ورسې خو مو یې څه دا لیار ښایي هغوی څه نه په د بل یې اڅه کومه بل مخالف ته ایمو مذهبو بالکل خلاف څلورو مذهبونو نه هغه ته بیا داسې مخالف نه نشي یل هغه منزله مونه بدل وي لیار صرف نه بدل هغه مقصده بدل وي نه دي زموږ کوم مکروه خبره کو د دیمو مذهبونو کې سره مکروه مطلب مراد ده وحکمه الثواب بالترک دي حکم څه ده کله پرېږدي ته خدای پاک ثواب درکوي سره دا شی ما کوه الموصوف کوم رقم ته دي صفات کړه شي په دې طریقې پرېږده مثالا وخوف العقاب بالفعل خو که کولو د ټیک ته عذاب سزا به نه بیان خدا خطره شته څه ځنه ځای کې سزا یې وموندې یا عذاب بې رغلې خو ډېرې دمکۍ سره نه وي نو هغه بیا تو ته څه کېدل شي سزا میلویدای شي عامه کوم شریعت کې سزا وي هغه درته میلویدای شي کومه کوړې مړې دورې ځنه مکروه شیونه بنې وعدم الكفر بالاستحلال خو که شاید څه کړو حلال د وګڼلو مکروه دي سره سړی نه کفیریږي ځکه دې درجه څه ده کامه ده بل مسره ده یو مفسد شی نومیږي مفسد قرآن کې راغلی دي څه دو خپله بنې مفسدین دي منافقینو خو بیلو انما نحنو مصلحون مار چې کې څه کوو خیر راولو شی سیده کوو او مو د ډېرې فتنې ختمو پلانکای شی ختمو یوه طرف نه به ور ولګولو بل طرف نه چوک څنګه راغله بیا به مړاله لا و بورولی دا شی چال وي کولو بیا خدای پاک وتیل څه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یعلمون خپله بنې فسادي دي خو عقل یې کور پر یخه ده او ښه ورته باد لګېږي ځنه ځای کې باد ورته ښه لګېدلي ځکه پوهېږي ناکام عقل شوي دي مفسد منافق ته مفسد نه ویلې شوي دي ځکه چې هغو به یو کار خراب کړو خو بیا ویلو چې د مو ښه لګیا یو ځکه څه کماک ولو په دې نه پوهېدو چې دې انجام بیا بد ده نتیجه یې بده ده یا د شی خراب ته خو په جواته مو ته ښه لګېږي مفسد همداسې یو شی وي کله یې وکړي اعمال یې درته خراب کړي خو ته بس خبره نه یې که پوی په ځنه ځای کې نه یې شی به د ختم شوی وي یو سړی د لمانځه کې ډېر په خوشو سره د ټیټې ملې به نه وي لوړ د لمانځه ته یو مخې مخ ګرئ کله چې ګرئ کله چې ګرئ
دوره ډېرې وکړو دې سره دې الموز مات شوه ده دا اگر چې ډېرې جزیانې ځان ته غریب کې پوی نه ده په والمفسد هو الناقض للعمل د اخشي تیل شي دا متوي عمل ناقض وي دي دپاره توړنې والا المشروع فيه هغه عمل څه تور کې شروع کړي د لګیایي ورکې د ته خراب کړه وي خو تاسې کوشش کوئ دا ځکه لګیایي شودې در وباسي وزې نه ورکې او وزې وله غولیان زه د هغه سره لړلي وه څو په سره سده بیا بچی ونه روي تو نو ورکې ښې ډېرې غورځېدلې اوس ورته ورلی شي په لاندې شاید خراب شوه داسې کوشش کې لګیایي مفروض شوي که نه نشي استعمالول د شی ته مو یو شی کړی وي ورکې مخته بیا چلو پاتر ته نه وي زنه زوی کې شی خراب شوی وي وحکمه العقاب بالفعل عمدا که تو دا شي کور کولو عمدن اخته ښه ارادتن ښه رخ پیږي جنبوج کرده کور کوي ندی بیا تو ته سزا وي عقاب وي عذاب وي وعدمه سهوا که بیا په هیره باندې سړي سره داسې معامله پېښه شوي ده پوی نه ده یا هیره ونه شوي ده که پوی نه یې ځنه شیان ماتېږي که ته پوی نه ویه خو هیره باندې ونه ځنه شی وشي بیا عذاب نشته خو حکم جري کېدل شي سړي باندې به دا څه کېږي دا ګناه به دې باندې رسي کومه دې نه شوې دنیا اعتبار سره دې باندې حکم جاري شولو اگر چې دا ګناهګار نه ده سړی د لمانځه کې یو کار یې وکړو لمونځ یو سره مات شوه ده دا ګناهګار نه ده په هیره باندې یې کړی ده یا ناپوی و خو داسې بات ورته نه لمونځ د خیر د ما یې مو د خیر ورکې نشته حکم جاري شو لمانځه باندې دې ته څه نشته مخته